منگہ امام ابو حنیفہ ترجیح ولې ورکو؟ آخری خبره، پیغمبر علیہ السلام چې د دنیا نه تشریف یوړو، په دنیا کې څوک پاتې شول؟ هلکه خبرې مه کوئ، ډبوسه غلی شه. پیغمبر علیہ السلام نه وروستو څوک پاتې شول؟ صحابه کرام دروغجن وو؟ صحابه کرام گمراه وو؟ صحابه کرام غولیدلی وو؟ صحابه کرامو د رسول الله طریقه پرېښې وه؟ او د صحابهو دور 130 پورې دی. لږه خبره په کلاو غوږونو واورئ، پراپیګنډه ونه کوئ، او که څوک یې کوي لاس خلاص، توره آزاده، که پڅه وي تیره دي کي او که لنډه وي اوږده دي کي. امام ابو حنیفه رحمه الله په اتفاق د امت په سن 80 هجری کې پیدا شوی دی او وفات شوی په 150 هجری کې. دا موږ ته نزول کوو چې سن 80 نه وایو، کنی موږ سره دلایل په دې شته چې په سن 60 کې پیدا شوی دی، موږ سره دلایل په دې شته چې په سن 70 کې پیدا شوی دی، خو تنزل کوو، منو خبره، اختلاف نه کوو، جنگ نه جوړو، سن 80 کې پیدا دی. د صحابهو دور څو پورې دی؟ 110 پورې. نو څو کالونه د امام ابو حنیفه د صحابهو په دور کې راځي؟ 30 سال. 13 کاله امام ابو حنیفه د صحابهو په زمانه کې تیر کړي دي. دا مو نه وایو چې صحابه یې لیدلي دي، دی کوم تنزل کوو تا سره، پرېږده دا خبره. څوک وایي یو صحابي لیدلی دی، څوک وایي 10 لیدلي دي، موږ وایو چې اډو یې لیدلي نه دي. اډو یې زمانه د مسلمانانو واو که نه وه؟ وخت د اسلام وو که نه وو؟ هغه وخت کې لا خلک ګمراه وو؟ هغه وخت کې لا خلک د پیغمبر په هدایت باندې مستقل وو که نه وو؟ که وایي چې نه رسول الله وفات سره خلک ګمراه شول، بس تا وګټله، موږ بایه کړه. که ته دا جرأت وکې، څوک دا وایي چې رسول الله وفات شو، العیاذ بالله، نقل کفر نه باشد. څوک وایي چې ټول امت ګمراه شو، لکه بعضې یاران چې وایي، لکه بعضې یاران چې وایي اغرچ والا، د څه شي والا، دا نور به هم شروع کوي، خو چې کله به شروع کوي تمامو ده. که دوی شروع نه که محرم کې، خو یې نورې خبرې شروع کړي دي، خو دا صرف غرچ پاتې دی. هغوی په شان ته که ووایي چې امت ګمراه شو، خو خبره خلاصه، تا وګټله ممګایله. خو که ته وایي چې نه صحابه ګمراه نه وو، او دا زموږ ایمان دی چې ګمراه نه وو، دور د ګمراهانو نه وو، منځونه عبادتونه لا په هغه طریقه کېدل چې کومه طریقه باندې پیغمبر خلق پریښي وو. نو امام ابو حنیفه په 30 سال کې دا څه ونه لیدل چې دا کم څه زموږ بعضې ورونه ثابتول غواړي. د مسلک په ثابتولو دی څوک ګیله نه کوي، حق خبرې په وینا دی څوک ګیله نه کوي. دوستي د توحید او د سنت زموږ شته دی، اهل حدیثو سره زموږ وروري ده د توحید او د سنت، دې حده پورې موږ ملګري یو. خو مسلک ته چې خبره راشي، کږې وږې به سره کې نه وایو. حقایق دا دي چې لا خو خلک ګمراه. امام ابو حنیفه 30 سال مسلمانو کې تیر کړي دي. هغه روایات امام ابو حنیفه ته رسیدلی دي چې هغه روایات لا هغه وخته پورې ثقه وو، عدل وو، راویان لا رښتوني وو، لا دروغ پیدا شوي. د صحابهو دور ته دروغجن نشي ویلی. د صحابهو دور ته که دروغجن وي، قرآن دې دروغجن که. د صحابهو دور ته د کچرې د کذب نسبت وکړه، صحابهو ته د کذب نسبت وکړه. د تمام کائنات علما په دې متفق دي چې د صحابهو په دور کې لا ګمراهي راغلې، غلط فهمیانې، جنګونه ځان له خبره دا ګمراه نو. نو پیغمبر علیه السلام هغه چیده روایات چې هغه وخت کې لا پکې سقم نه و، لا پکې ضعف نه و، لا پکې ضعیف راویان نه و راغلي. د امام ابو حنیفه او د رسول الله په مابین کې 2 یا 3 یا یوه واسطه وه. نن که څوک هغو روایاتو ته ضعیف وایي، نه یې مني، نو دا منکر حدیث نه دی. نو چې منګه هغه روایاتو ته جواب کوو چې کم روایات د 224 هجری نه وروستو پیدا شوي دي او منظر عام ته راغلي دي، نو موږ ته د څوک منکر حدیث نه وایي. په خبره پوه نه شوی. لکه
چې امام ابو حنیفه په دور کې امام ابو حنیفه کم روایاتو نه استدلال کړی دی کچرې هغې نه ته منکرېږې او ته منکر حدیث نه نو چې ستا کم روایات 200 هجرې نه پس په وجود کې راغلی دي منګ ورته دروغ نه وایو منګ یې تکذیب نه کوو منګ یې د رسول الله سنت ګڼو منګ یې ادب کوو خو منګ هغو روایاتو له ترجیح ورکوو چې کم د صحابهو په دور کې جاری و ساری و ستا چې څومره مشران دي 200 هجرې نه پس راغلی دي زمنګ امام ابو حنیفه د 100 هجرې نه هم دننه تیر شوی دی نو زیات رشتونو ته نږدې او رشتونو کې دننه څوک پاتې شوی دی امام ابو حنیفه دې خبرې لک لکه ګنډه ور واچوي نور امام ابو حنیفه نه پیغمبر دی نه الہ دی نه رب دی نه حاجت روا دی نه مشکل کشا دی نه متشرع دی منگ صرف دا ویو چې هغه په یو رښتینی دور کې تیر دی هغه وخت کې دروغ که ته وایې چې نه هغه راویان ټیک خلق نه وو نو د هغو راویانو د امام ابو حنیفه د شاګردانو شاګردان دي د نن زمانې تمام محدثین چې کومو محدثینو کتابونه لیکلي دي امام بخاري د امام ابو حنیفه د شاګردانو شاګرد دی امام مسلم همدغسې ابو داود همدغسې دا هغه ائمه دي چې د امام ابو حنیفه د شاګردانو شاګردان دي که ته وایې چې امام ابو حنیفه په احادیثو نه پوهېده نو د هغه امام بخاري استادان څوک دي د امام ابو حنیفه شاګردان دي نو د چا استاد چې په حدیثو نه پوهېږي شاګرد یې پوهېږي افراط و تفریط مه کوئ څه شی مه کوئ د قرآن او د سنت خپل مقام دی د بخاري خپل مقام دی د مسلم خپل مقام دی د نسائی خپل مقام دی خو د امام ابو حنیفه د مسلک چې کم روایات دي هغه د دې ټولو نه اوچت دي که امت په اتفاق کوي که نه کوي جمهور امت څه انبیاء کرام نه دي الحمدلله